الله الرحمن الرحیم. مرګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د وابډې د طرفه او د غریبانو پسې چې کوم بیلونه راغلي دي ډېر زیات زموږ دا ملګري دي دې ګاډۍ باندې کار کوي او ६۵,۵۰۰ روپۍ بیل د پرون داخل کړی دی په دې ګاډۍ دغه کې. نو د ده سره انتهایي ظلم شوی دی، لکه د ټولو خلکو سره ظلم شوی. نور به ورته دې په خپله ووایي چې د ده په کور کې څه دي، لکه اے سی ده یا څه د اوبو موټر دی یا څه نور څه دي، هغه هم درته دې په خپله ووایي. او د دې غریبانانو سره د انتهایي ظلم شروع دی او الله پاک دې دا ظالمان تباه کړي. نور به ورته دې په خپله خوله باندې خپلې خبرې وکړي. بهي به ما پسې ६۵,۰۰۰ روپۍ بیل راغلی دی. زما په کور کې 2 پکې دي، یو فریج دی یو موټر دی. هغه موږ داسې چلو چې نه اوبه زموږ رایي او نه یې خلکو ته پرې کارېږو. ما ځان له شیشې اخیستې دي په 10,00,000 روپۍ د شیشو نه ټول ورځ پکې چلو. بهي په ما پسې ६۵,۰۰۰ روپۍ راغلی دی. د خدای تعالی جزم دار د منډو قرضدار یم. ټماټر پیاز خرڅوم د ننګوړ په بازار کې، نه داسې څه نشې خرڅوم نه څه داسې آمدن مې دی. دغه یو خرګاډۍ مې د دې بازار کې ګرځم، ټول د بازار خلک مې پېژني. ६۵,۰۰۰ روپۍ بیل لا پسې راغلی. ما د ښځې د غوږونو والۍ راواغېستلې، په اخترعلي زرګر باندې مې خرڅې کړې او د حکومت ته مې دا بیل داخل کو. بهي زه خو د خدای تعالی عاجز یم او بیخي غریب یم، وس مې نه کېږي. ६۵,۰۰۰ روپۍ ما د ښځې والۍ خرڅې کړې او ډېره مې راوړې. زما خو نوره ساسره نشته، دغه ماشومان دي او دغه مې واړه بچي دي. زه د منډۍ ۷,۰۰,۰۰۰ روپۍ قرضدار یم. هلته راپسې منډۍ والا په مرۍ کې څادر اچوي، دلته راله وابډې والا په مرۍ کې څادر اچوي. ما ته هېڅ لار نشته. زه به دغه وکړم چې روډ ته به خپل بچي را وکاږم او تیل به پرې واړم او وبېسېږم، هر څه به ختم کړم. ځکه چې تاسو باندې موږ دا غریبانان بوج یو د باندې که نه، ځکه چې تاسو زموږ غوښو ته ناست دی چې څوک یو کار کوي هغوی پسې دي را بیلدار چې راسې زما په کور کې تالاشي وایي، زما په کور کې ایر کنډیشن لګېدلی، زما په کور کې بل یو شیز لګېدلی، زه ګناهګار یم. وروره راشه وګوره دا ६۵,۰۰۰ روپۍ بیل دی. دا ما پرون د ښځې د غوږونو والۍ خرڅې کړې او دا بیل مې پرې داخل کړو.